السلام علیکم ملګرو د بگ بیش ډرافټینګ پرون او شو چې د افغانستان پکې یو کلاړی هم نه د پکړل شوی اوس د افغانستان کلاړی په بگ بیش کې ول نه د پکړل شوی په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو او د افغانستان څومره کلاړیانو د بگ بیش ډرافټینګ لپاره اپلای کړي و د بگ بیش ډرافټینګ لپاره ځان اویلیبل شو کړو څومره کلاړیانو په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ افغانستان کرکټ فینس چې څومره هم دي ویډیو خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ د افغانستان کرکټ کلاړیان چې مونږ وګورو نو هغه تر او د وټ چې څومره هم لیګونه کیږي په هغه کې به تاسو لا په نظر باندې راځي ځکه د افغانستان دغه سب کلاړیان دي چې دوی ډېر ښه پرفارمنسز ورکړي دي په پاست کې هم په پریزنت کې هم او فیوچر کې هم دوی نه ایکسپیکټډ کیږي چې دا کلاړیان به ښه پرفارمنس ورکوي نو په دې وجه باندې د افغانستان د کلاړیانو په لیګ کرکټ کې ډیمانډ سیوا ده سپیشلی راشد خان شو مجیب الرحمن شو نور احمد شو نبی شو نوین الحق شو ګورباس شو نو دا داسې غټ نامور نمونه دي چې دوی په هر لیګ کې خپل کارنامه دنیا ته خولې ده په هر لیګ کې دوی د افغانستان نوم روښانه کړی دی خو اوس په بگ بیش لیګ کې د افغانستان کلاړیان نه دي سلیکټ کړل شوي وجه دا چې 19 کلاړیانو د افغانستان 19 داسې کلاړیانو چې هغه د بگ بیش لیګ د لپاره خپل اویلیبিলিټي شو کړی و خو چونکه بگ بیش لیګ د استرالیا لیګ دی او د استرالیا لیګ او د افغانستان کرکټ بورډ چې کومه خبري اترې دي نو هغه داسې مطلب خې خبرې نه دي استرالیا الریډي د افغانستان نه درې ځله د سیریز نه انکار کړی دی په دې وجه ته انکار کوي چې سیاست لا خبره نه بودم خو چې سر ریالټي د څه حقیقت ته به تاسو له بیانوم حقیقت دا چې استرالیا وایي چې افغانستان وومنز ته یعنی ښځو له مساوي حقوق نه ورکوي نو دا خو د افغانستان د حکومت خو خره چې الته یو اسلامي حکومت نافذ دی الته اسلامي رولز اند ریګولیشن چلی الته د ښځې چې کوم حقوق دي هغه له ملاویږي خو چونکه دغه یورپ خلک وایي دغه استرالیا انګلند نیوزیلند ساوث افریقا دغه آزاد خیال خلک وایي چې د ښځې داسې کولو پرېږدي لکه چې څنګه مونږ کولو پرېښي دي نو دا خو پښتون سیمې سره پښتنو سره او اسلام مونږ له اجازت نه راکوي او پښتون هرګز دا نه غواړي چې دغه ښځه دغه رنګ کولاو وګرځي څنګه چې په امریکا کې کولاو ګرځي څنګه چې په یورپ کې کولاو ګرځي او دغه ښځې د امریکا او د یورپ چې کومې ښځې دي هغه خلک لکه د ټیشو پیپر یوز کوي نو ځکه په اسلام کې د ښځې ډېر غټ حقوق دي او اسلام کې اسلام ښځې له ډېر غټ حق ورکړی دی او نن سبا که موږ وګورو نو هغه ښځه د اسلام نه ازادي غواړي کومې ښځې له چې اسلام دومره عزت ورکو چې د اسلام راتلو نه مخکې به همدغه ښځه ذات غیر مسلمه خلکو عرب خلکو ژوندۍ په ځمکه کې ښخولې نو اسلام راغو اسلام دغه ښځې له دومره عزت ورکو چې دغه ښځه نن ژوندۍ پاتې شوه لکه دغه ښځه ژوندۍ ښخول اسلام ناروا وګرځول او ښځې له یو ډېر غټ عزت ورکو او دغه ښځه نن راپاسي د اسلام نه ازادي غواړي نو افسوس ته په هغه ښځه شي چې څوک ازادي غواړي نو خیر اخو د افغانستان انټرنلز ایشوز دي چې افغانستان سم کوي هغه د هغې د ملک دننه خپل دغه دي خو استرالیا وایي چې نه دی د ښځو ټیم جوړ کړي د کرکټ د ښځو د کرکټ ټیم دې جوړ کړي ښځو له د ایکول رایټس ورکړي اوس د افغانستان خوښه راکه ورکوي که نه ورکوي دی کې د استرالیا کار نشته دی خو زما په خیال باندې په بگ بیش لیګ کې په دې وجه باندې افغان کلاړیان نه دي پکړلی شوي چې دا کومه ریزن تاسو له ما الریډي بیان کو او مکمل کلیریفای مې هم کړله چې اسلام موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ ښځې ازادې پرېږدو ګوره په صفا مروه کې چې کله یو انسان چې کله یو ښځه عمرې ته لاړ شي او په صفا مروه کې هغه دغه کېږي صفا مروه اوه چکرې وخي نو په صفا مروه کې هم ښځې له د منډې وهلو اجازت نشته چونکې که دغه ښځې سره خپل خاوند وي نو خاوند د صفا مروه کې چې کومه د منډې هغه ځای وي نو هلته هغه خاوند د منډه وایي خو ښځې له د منډې اجازت په صفا مروه کې هم نشته په اسلام کې نو بیا به څنګه یو پښتون یا یو اسلامي ملک راپاسي او ښځې له به دا اجازت ورکوي چې ته کرکټ شروع کا یا ته فوټبال شروع کا په کرکټ او فوټبال کې منډې دي که نه کې خو دا نه چې تا لکه منم چې یو سړي به خپل ځان یو جنکۍ پکې داسې هم شته چې خاص کارفونه خپل دغه په دغه غړي وي خو نه جی اجازت نشته جی په اسلام کې خیر دا اپډیټ شو د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ